لوکل دکانونو پاري چې عام سبزو والی او هلته خو مالدار خلک ډېر نه دي غریبانان دي عام لوکل دغه هغوی دپاره موږ 100 ګرام پیک کوو چې مطلب کم ریټ باندې وي که نه لږ هم وي خو کم ریټ باندې وي چې هغه مطلب غریب سړي ته ټیسټ ورسي د هغې فایدې هم ورسي ذایقه هم ورسي او بیا موږ دې کې 200 ګرام هم پیک کوو دا موږ په ګرام څونه حساب سره تاسو ورکوئ دا مونږ داسې کاري دا 100 ګرام چې کوم دي 50 روپۍ کې ورکوو 50 روپۍ کې او دکاندار بیا ځان له 60-70 روپۍ خرڅوي او خامخا شلو او مارجن ورکولی که نه مخکې هم پکې مارجن ورکولی او بیا چې کوم مونږ د مالونو ته وړو مطلب هیپر مال شو داسې ټاون وغیره کې کوم دغه دکانونه سټي ایریا ته اسلام آباد شو هلته بیا موږ په 100 روپۍ 200 ګرام ورکوو مونږ ډارک روم دی دا او دې کې دا مشروم دی دا تیلی ویزان دي تاسو کتی شئ دې کې دی وایي چې روشني چې دا نو دې دپاره ښه نه ده ځکه چې دا بیا نه کېږي دا تیغې نه روزي د دې دا چې کله مونږ تیارو دا بوس نو دې ډرم کې دا 220 لیټر ډرم دی نو دې کې مونږ 100 لیټر اوبه واچو الرحمن الرحیم زه محمد ندیم ستاسو قربا د پښتو پوینټ فاست چینل له طرفه ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمندو څنګه چې لږه موده وړاندې ما پروګرام کړو په مشروم باندې چې مونږ ورته خریړي وایو او زمینی ګوشت ورته هم وایي خلک نو قدرمندو زه نن راغلی په هغه سلسله کې یو بل فارم دی چې په ډسټرکټ نوشهره کې بانډ ملا خان ویلی دی هغې ته راغلي وو نو هغه فارم ته ورته اوس ښایو ملګري سره میلاویږو او چونکې اوس خریړي راوتي له خیره سره او دا بل فارم دی کلي په سطح باندې دی نو هغه ملګري سره کوم استاد چې دی هغې کې هغوی به موږ ته ګرځوي به هغوی به موږ ته ښایي چې دا کوم خریړي دي د دې طریقه کار څه دی یا د دې فایدې څه دي نو نور به وړاندې بیا هغوی نه تپوسونه کوو نو قدرمندو ما سره اوسئ راځئ مینوالو موږ سره دا اوس دا استاد ولاړ دی راځئ دې نه تپوس کوو د دې دا مشروم فارم دی چې دې په دې هکله باندې څه ویل غواړي نو راځئ ما سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه استاد خیر دی الله شکر دی ستاسو کلی نوم ثاقب علي ثاقب علي وروره دا مشروم چې ماشاءالله تاسو د دې فارم کوئ او ښه پیمانه باندې دا کاروبار هم روان دی اول خو خپل انټروډکشن وکئ او د کلي او دا مشروم فارم چې دی دا تاسو څونه مودې نه کولو کړی دا خو ما د 3 کارونو کولو کړی دی او زما نوم ثاقب علي دی زه د بانډ ملا خان اوسېدونکی یم ډسټرکټ نوشهره او دې نه مخکې زه ملیشیا کې وم ما هلته کې چاینیزو سره دا کار کولو نو بیا ما ذهن ته ایډیا راغله چې یاره دا خو خپل بزنس ښه دی چې سړی شروع کړي که نه دا خو ایزي کار و ما یې زده کړو 2-3 کاله مطلب ما په یې باندې هغه وکړو نو بیا ما دلته کې سټارټ واچتو زیرو نه ما ته لږ مسایل وی خو دې کې ما سره مطلب سرکاري او اداره نیفه ای ما ته ډېر هیلپ وکړو او کې یو ډاکټر اورنګزیب صاحب دی ډاکټر ابراهیم صاحب دی ما سره ډېر هیلپ وکړو ما سره مدد وکړو ما ته لارې سیده کړي روډ میپ یې راته سیټ کړو بیا یې نه پس ما دلته مطلب سټارټ واچتو که نه نو چونکې ډومبه کې خوار یو کار لږ مشکلات وي لږ دغه وي نو بیا ډېر ایزي شو او کار هم ډېر ایزي دی لکه بس بوستي چونه ده بوره ده دغه مثال بس دا مونږ جوړ کړو که نه کمپوسټ تیار کړو نو بیا د دې سپان دی نو لیبارټرو کې سپیشل تیاریږي دا سرټیفایډ دی او هغه بیا مونږ راغواړو دا مطلب بار ناغي راغواړي بیا لیبارټري د پاکستان کې یې جوړوي بیا ډیویټ کړي بس بیا مونږ دلته کې نه بیا بیګز تیارو دا بیګز دي د مشروم او دا خو ډېر فایدهمند شی دی او تاسو قدرمندو راځئ دا استاد خبرې هم کوي او دی به هم وایي که نه چې دا ښه دا بیګز دي دا بیګز دي دې کې اوس مونږ مطلب دا اوس مونږ تیار کړو دا وتره دي که نه دې کې بیا مونږ چې کوم دی دا ګرین سپان دی دا سپین سپین وګوره دا پکې مونږ تخم اچولی دی د هغې نه پس بیا دا 45 دن چې کوم دی فروټ راویستو پورې دا دلته کې اخلي بیا چې کله فروټ راوباسي نو 2-3 فصله دې مونږ واخلو بیا دا بیګ د کار نه وځي به دا ختم شي نو ډېر منافع بخش روزګار دی او ډېر تقریبا څونه ډیس کې دا مشروم چې دی نه دا ګل د دې روزي دا څونه غوړ کې چې روزي دا د دې یو پېره فصل لوځي یو غوړګا نو د 3-4 ورځو کې غټه شي نو هغه ته مونږ کوشش کوو بیا د یو بیګ نه هفته پس بیا راوځي نو داسې دا خو مختلف بیګونه دي ډېر بیګونه دي نو کله د یو نه کله د بل نه هغه ډیلی پروسس پې زمونږ روان وي نو دا 3 فصله کوي 4م فصل بیا د دې مطلب لو کوالټي وي که نه هغه بیا ډېره د کار نه او بل د دې چې کوم دغه دی دا پوره پروسس چې کوم دی 3 میاشتې دا یو بیګ مونږ سره اخلي 3 میاشتې پس چې کوم دی دا بیا مونږ ترو کوو دې نه پس بیا ورسره مونږ پروسس کوو دا نور بوس هم اچولي دي ورسره تیارو ډیلی مونږ مطلب بیګز هم تیارو ډیلی مونږ مال هم شو کوو او ډیلی چې کوم دی د دې سیسټم رواني پروسس ثاقب خان وروره دا مو ووایه چې دا کم مشروم چې دي که نه د دې کتونکو ته لږ معلومات دا هم ورکوي ترلاسه کوي چې کم دا مشروم روزي نو د دې هیټ په څومره درجه حرارت کې ساتي او یا دا په روشنۍ کې ساتي یا په تیار کې به ساتي نو
دا بیگس خو چې اول تیار کې دا به ډارک روم کې ساتي لکه اوس څنګه ډارک روم دی که نه دا یې کې دا میسیلیم نه دی پیلاویږي بل هر یو ایر ټایټ مطلب هر یو هوا ورته بند ساتي چې دې کې کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی دې کې ګرځي نو یې سره دا بیگ لږ زر تیار شي بیا دا 30 دن چې تیر شي د دې که نه نو بیا به دې ته ټمپریچر چې کوم دی د 20 نه کم نه ساتي او د 28 نه بره ونه ساتي د دې منځ کې 21 22 23 24 دې کې هر رنګ ساتي خو هیمیډیټي نمی چې ورته موږ وایو کومه چې وتره وي دغه وي موږ ورته نمی وایو هوا نمی چې کوم وي هغه موږ 70 نه 80 پورې د دې منځ کې ساتو 70 نه چې کمیږي نو مشروم چې کم دی د دې دغه خرابېږي او چې دې نه زیاتېږي نو بیا وکې اوبه زیاتې شي دغه 90% د اوبه دي او نور بس ولخې که نه دا نور نه بالکل سیټ ساتي بالکل پټ پټې ساتي بیا اوس موږ سیسټم ورته هغه کړی دی ډارک روم موږ دې لپاره یادو که نه دی کې ډېر ښه کېږي او بل دې کې بیا نور مشروم دي د اوړي دي که نه ملکي دي هغه بیا د اوړي سیزن کې دي دا د اکتوبر نه مئی پورې د دې سیسټم چلیږي او د اپریل مئی نه بیا موږ هغه ملکي هم شروع کړو ورسره نو هغه کار زموږ 2 ګینا بیا روان وي اکتوبر پورې بیا هغه کوو نو دا 3-4 قسمه چې کوم دي او زه الحمدلله 30 قسمونه یې پکې چې هغه زه مطلب کرلم شم او د هغې ما ته پته هم ده چې څنګه کېږي او انشاءالله دا ما کوشش دا دی چې څومره چې کې پی کې موږ بېروزګاره هلکان دي نوجوانان دي هغوی له پکار دي چې دې طرف ته را دغه شي بزنس ښه شی دی کاروبار بزنس ښه شی دی ځکه چې نوکرو کې نن سبا داسې خاص شته نه دی او بل مهنګایي هم د حالات خو ته پته ده چې هر یو شی ګران شوی دی او بل دا روزګار دی دا چې څونه خلکو کې شعور را دغه کېږي نه او پاکستان کې هر کال چې کوم دی دې کې اضافه کېږي او دغه نه موږ هم 2-3 کاله مخکې دا شروع کړه الحمدلله ښه موږ پروسس روان دی انشاءالله چې مخکې څونه ځو نو هغه سټرګل ته موږ روان دی راشي مشروم وګورئ ماشاءالله راځئ قدرمندو تاسو ته مخکې ښایو دا دغه دی څنګه وړاندې خبره وکړه چې موږ ډارک روم دی دا او دې کې دا مشروم دی دا تیلی ویزان دي تاسو کتی شئ دې کې دی وایي چې روشني چې دا نو دې دپاره ښه نه ده ځکه چې دا بیا نه کېږي دا تیغې نه روزي د دې نو تاسو یې کتی شئ ځکه دا دی په ډارک روم کې دا ساتلي دي تیاره کې چې څومره ای ده نو دا فایدهمنې او دی خصمانه ښه کېږي تاسو یې کتی شئ چې دا وګورئ څه دا تیغې راوتي دا غوړ کې تاسو کتی شئ دا غوړ کې تاسو کتی شئ دا ځینې دغه نه راوتي دي ځینې کې لا دغه نه راوتي نه دي یو بیگ 1 کیجي مال کوي ها یو بیگ 1 کیجي مال کوي ماشاءالله دا بیا په مارکیټ کې کوم دی مطلب 300 پورې 400 پورې دا جی جی کیجي مون خرڅو ها جی ها تاسو کتی شئ چې دا پښتو فاین فاست چینل په شیشه باندې د دې هیمیډیټي 63 ته دې ته مونږ د اوبو سپری وکړو یک کتی شي تاسو دا نه دغه کې دا 17 دا مونږ اوس 20 تر او بل دې لپاره مطلب د ګیس ضرورت نه او د اور ضرورت نه ځکه دا دې لپاره زهر دي دې لپاره مونږ الیکټریک هیټر لګو یا هارت ایر چې وته جی جی سیستم دې سره کنټرول شي ډیره مهرباني قدرمندو ما سره اوسئ مخکې ځو جي مینوالو دا ډرمونه پرتې بوستي راځئ ساقب استاد نه د دې باره کې هم تپوس کوي چې دې کې دا بوستي دا د دې په دغه هم پوهېږي چې دا څه طریقه کاره دا ولې دي دا چې کله مونږ تیارو دا بوس نو دې ډرم کې دا 220 لیټر ډرم دی نو دې کې مونږ 100 لیټر اوبه واچو او بیا وکړي چې کوم کیمیکل دي کاربونایزر دا کیمیکل چې کوم دی دا 10 ml واچو او بیا ورسره دا فارمولین کیمیکل دي مارکیټ کې په اسانه ملاویږي کیمیکل والا سره دا به کې موږ 100 ml واچو او 200 ګرام چونه پکې واچو او بلیچینګ پاوډر ورسره کا اچول شي هغه لیبریټر دی مطلب جراثیم نه پاکولي بوس کنه د دې هغه بدبو د دې سیستم ټول پاک شي او بیا دې کې چې کم دی موږ 10 kg بوس چې کم دی پریس کو واچو پکې او دا څونه موده بیا دې کې دا پراتی دا بیا 18 غنټې بند وي دا پلاستیک اوس بند کنه 18 غنټې دا بند دی یا موږ کیمرا را نږدې کا او پایو دا اوس وګوره دا ما پرون تیار کړی دي جی او دا اوس نن بزه دین وباسم د جال باندې واچوم دا جال دی کنه دی باندې دا سره د پس پتو صبح سي دا 18 غنټه بعد دا وځو باسم حاجی ها ها دی جال باندې دا واچو کنه حاجی دین هغه بلاندې لاړی شي حاجی دین وبل کلاندې وزندګي جال دی دین وبلاندې لاړی شي دا 60% چې لکه چانه کوي کنه چانه کو هغه بالکل دی کې نمی چې کم دی 65-60% ساتي دی بوسو کې لکه موټي کې زور ورکې کنه دا وسو ګره جی دینه چې موټو کې زور ورکې دینه وبنوزي چې دینه کله وبنوزي دا تیار دی او دا بس واره کې داسې په فلیکس باندې یا درې وي یا فرش وي یا پلاستیک وي نو واره کې چټي وته سړی واچي نه د کیمیکل خوشبو لاړ شي او دا بالکل صفا پاتې نو بیا به دا بیگز کېچي بیگ کې بیا چې کم دی مونږه سپان دی هغه ته خو مو خو دغه سپان دی هغه به مشو او دغه دی
نه نه پس چې کوم دی دا بیا موږ ډاکټرونو ته کیو 30-35 دن ان شاء الله واري به دا بیا تیاری 35 ورځو کې لکه بیا دا تیار شي ډیر موږ ډیلی دام چلو ډیلی او ډیلی زمونږ الته کې هغه سیستم هم روان دی زمونږ دغه ټیک شو قدرمنو ما سره اوسې مخکې ځو جی قدرمنو راځئ دی سره دا دی چې کوم دا پیکینګ کوي نو په دې اکلم دی سره خبرې کوو چې دا بیا په 100 ګرام وزن سره دی دا دی کې پیک کوي او بیا خرڅي اسی حساب سره دا بار کې دی سره خبرې کوو مونږ لوکل دکانونو لپاره چې عام سبزو والی او الته خو مالدار خلک ډیر نزي غریبانان دي عام لوکل دغه وي د لپاره مونږ 100 ګرام پیک کوو چې مطلب کم ریټ باندې وي کنه لګم وي خو کم ریټ باندې وي چې هغه مطلب غریب سړی ته ټیسټ ورسي دغه فائدې مونږ څه ځای کم ورسي او بیا مونږ دې کې 200 ګرام پیک کوو دا مونږ په ګرام 100 نه حساب سره تاسو ورکو دا مونږ داسې کاری دا 100 ګرام چې کم دي 50 روپے کې ورکو 50 روپے کې او دکاندار بیا ځان له 60-70 روپے خرڅ او خامخاله شلو او مارجن ورکول کنه مخکې پکې مارجن ورکول او بیا چې کم مونږ د مالونو ته وړو مطلب هیپر مال شو داسې ټاون وغیرہ کې کم دغه دکانونه غواړي سټي ایریا ته اسلام آباد هلته بیا موږ 100 روپے 200 ګرام ورکو او دې کې کیلو حساب خونی بز ګرام حساب یا بس یاره مونږ خو په ګرامونو ورکو په کیلو باندې یاره یو خدا ډیر خېږي دویم غریب سړی خو چې کیلو لري 400-500 روپے دي اخو کیلو او بل چې 200 ګرام واري نو عموما په دغه هغه چې کم تاب وي هغه کیږي نه نو د دې وجه مونږ دا دغه کوم خلکو کې شعور پیدا شي لګ مطلب هر کور ته لګ ورسي یو پیرا اخري دې فائدې دي کتونکو ته دا موي د دې فائدې وته بیان کوي چې دې فائدې څومره دي یاره دا خو نظام د لپاره ډیر خري لکه مطلب معده ازمای زر یا د فریزر او بل دې کې کولیسټرول وغیرہ دغه نشته دی شوګر د لپاره بالکل بیټر دی شوګر مریض یې خوري بالکل هر رنګ مریض چې کم دی دا خوري شي هر رنګ مریض د لپاره دا خري موټاپا چې کم نن سبا ډېر پریشانی لري خلکو ته دې د لپاره ډېر زبردست شی دی او انټي ټیومر چې کم دی بل د ګردو مریضانو لپاره مړه فائدې زتا ته سوې ما هیلث بینیفټ ډېر زیات دی او بل دا چې اوس موږ خلک ګوره فارمي چرګان دي کنه هغه څومره پورې دی لکه نقصان هم ډېر دی فایده هم شته دی فایده خو داسې هم مېلمه دغه دی ته خوشحالي خو نقصان هم ډېر دی خو د هغې په حساب سره دی کې فایدې ډېرې زیاتې دي ډېرې بې اندازې فایدې دي او ډېر مریضان لکه موږ ته خپله کارونه کوي هوم ډیلیوري هم ورته موږ کوو ډېر دي چې لکه راتلی نه شي که نه هغوی ته موږ ځای په ځای چې کوم دکانداران هغوی ته ووایو پلانکي کور له مثال مال ورکړه بل ثاقب بھائی دا راته وایي چې ځینې دی کې مشرومو کې وایي داسې وي چې توري او ډېر خلک دې نه ګبراویږي چې زهریلی نو دا خبره ټیک ده یاره هغه خو ګوره قدرتي چې روز دی کې خو هغه به تلې باټرۍ ته وړي هغه بیا چک کوي او دا خو ساینټیفیکلی سرټیفاید دي دا که نه ارګینیک سرټیفاید او بل نامیاتي خوراک دی دا نو بل دا خو د ادارو نه پاس شوي لیبارټرو نه پاس شوي دي فارمي دغه ته مخکې به باران نیمو شو سپرلي کې مونږ ګرځېدو په پټو کې لږ ډېر به م راټول کړو هغوی کې به یارېدوم چې دا زهر پکې نه چېرته نور څه پکې نه او دا خو اوس د کال 12 میاشتې تاسو ته په مطلب بازارونو کې میلاویږي په دغه کې میلاویږي نو چې سوچ به ته وکړې نو ډېر فارم دا چې کوم مشروم دا ډېر بیټر دی قدرتي خو روزي میاشت کې په کال کې یو میاشت وي هغه بارانونه چې وشي هلې روزي او دا خو تا ته 12 میاشتې د کال میلاویږي او بل د دې مونږ داسې کار کوو چې مونږ ته مطلب مشروم دا خو مونږ چې لومبې ځل باندې دغه کوو نو مونږ ته ایډیا نه وه چې دې سره بیا کوو څه خرابېږي مارکیټ کې 3 ورځو کې دا 3 ورځو کې دا خرڅ نه شي دا خراب شي نو دې لپاره مونږ پلین بي چې کوم دغه کړی اچار د دې نه مونږ جوړو او د دې اچار چې کوم دی ډېر زبردست وي د ټولو اچارو نه دې ټیسټ زبردست وي په مارکیټ کې څومره دا خرڅېږي او فایده هم د هغې هم زیاته ده بل د دې اقسام لګوته وایي چې دې قسمونه څومره دي یا رنګونه څومره دي زمونږ په کې پي کې خو چې کوم دی قسمونه ډېر دي دا مخکې زمونږ د نیفا ادارو والا دی مخکې سرچینګ کړو 44 اقسام زمونږ کې پي کې دي نیچرل چې کوم دي که نه او 14 اقسام پنجاب علاقو کې دي دې کې بیا دي بټن مشروم دي او هغه لږ ګران دي باندې خرچه باندې کوست لږ سیوا دي نو غریب سړی خو نشي خوړی مونږ وایي چې عام خلک یې وخوري او بیا ورپسې بیا دې کې دي ملکي دي نو هغه د اوړي شی دی اوړي سیزن کې هغه کېږي او بل دی کینګ اسټر چې د روم کې دی لا شروع شوي نه اوس په شروع کېږي دا یخ ټمپریچر لپاره مطلب 16-18 ډګري کې هغه چلیږي او دا اسټر دی دا د ټولو کې مطلب خرچه هم پې کمه ده ارزانه هم ها ثاقب بھائی بل دا وایي راته چې دا کم خواهشمند حضرات
چې دا کاروبار شروع کول غواړي یا د دې شوق لري هغوی ته ستاسو څه دغه ورکول دی میسیج ورکول هغوی دپاره خو مونږ داسې سیسټم جوړ کړی دی که نه چې دا تیار بیګز مونږ ورکوو دا مونږ دې ته مشروم کټ وایو که نه دا مونږ تیار بیګز ورکوو بیا هغوی کور کې لکه ډېر ناپوهې کېږي نه ډېر او تعلیم داسې نه ده چا که نه ډېر دې کې ټمپریچر او دغه شیزونه نو دا مونږ تیار کټس ورکوو او خو دا نه خرچه باندې ورکوو چې مطلب زموږ پې څونه خرچه راغلي بیا د هغه نه مطلب مال نشي خرڅولی او فري نه ټایم نه کوي هغه نه بیا موږ مال اخلو په 200 روپۍ باندې کیلو مونږ یې مخکې بیا په 250 300 باندې دا 300 باندې مطلب خرڅو که نه او زموږ پې خرچه مرچه هم شي دغه هم شي پې نو دغه مونږ عام کسانو لپاره دا سیسټم جوړ کړی چې دا مشروم کټ مونږ تیارو او څه هغلته کې بیګونه پراته دي که نه ما تیار کړي مونږ نو ایډوانس اډرونه مې مونږ سره نو هغه مونږ تیار کړو هغه مونږ وله ورکړو نو کور کې ځان ته یو کمره خالي وي دا یو کمره خالي وي په هغې کې هم ښه مریدار لګولی شي نو هلته کې ښه مریدار سیسټم دی په اخره باندې ثاقب بھائی حکومت ته د دې پاک لمانې څه هغه دی خپل څه درخواست دی حکومت زمونږ هیلپ وکړو که نه نو دا کاروبار به انشاءالله د پاکستان معیشت ډېر دغه کړي ځکه چې د دې امپورټ ایکسپورټ هم لکه ډېرو خلکو دغه دی که نه او مونږ هم وایو چې یاره دونه لیول ته راشي چې بیا مخکې ایکسپورټ کول هم شو امپورټ ایکسپورټ د دې کېږي پاکستان کې کېږي چین نه کېږي دا دی دغه نه نو مونږ وایو چې حکومت مونږ سره دی کې لږ مطلب څه پیکیجز راته راوباسي څه داسې اسانتیا راته وګوري که نه نو ډېره شکریه به مونږ د حکومت بیا دا تخم ګرین سپان قدرمندو تاسو کتی شي دا تخم دی دی پکې دا کیمیکل او هغه چولی دي تاسو یې کتی شي نو دې باندې هم لږ پوه کړئ چې دا دې کې دا تخم دی که نه لیبارټرۍ کې تیارېږي دا د دې مشروم کلچر وي ټیشو کلچر هغه کلچر نه بیا چې کوم دی دا مونږ د غنمو دانو ته کنورټ کړو دا غنم ورته څنګه چې مونږ دا بوس پاکوو دغه کوو که نه پټ کوو ورته نو داسې بیا مونږ د غنم چې کوم دی دا غنم پاک کړو او دا بیا لیبارټرو کې تیارېږي د دې احتیاط ډېر زیات وي ځکه چې دا ګرین سپان دی ته وایي دې ته ګرین سپان وایي ډېر خلکو ته سیډز هم وایي که نو بیا دې نه پس چې کوم دی بیا مونږ دا نور سیسټم کیلو کې برابر کړي نو دا اول کلچر وي دا یې نه تیارېږي ډېره مهرباني ثاقب استاد الله دې ستاسو دا کاروبار نور هم برکتي کړي او الله یې تاسو له ترقي درکړي چې بیا دونه په کلي کې او دا یو داسې غټه خبره ده چې په کلي کې یا په سیټي ایریا وي نو خو بیا هم څه بېله خبرې که نه او په کلي کې ماشاءالله ستاسو دا کاروبار دغسې روان دی دا دونه محنت تاسو کوئ الله یې تاسو له دې اجر درکړي قدرمندو تاسو د ثاقب بھائی خبرې واورېدې چې دی د تاسو ته تقریبا زه وایم چې زما پاتې نه شو دا خبرې چې زه تاسو ته باقي څه خبرې وکړم خو دومره به ووایم چې الله پاک ډېر غیرتي بادشاه دی د الله پاک چې کم کاغه په فروټس کې وي کاغه په سبزیانو کې وي چې څومره نعمت هغه الله پاک پیدا کړی دی او هغه په هر لحاظ سره نو هغې کې الله پاک څه نه څه خصوصیت اچولي او په هر یو بوټي کې په هر یو میوه کې الله پاک څه نعمت اچولی وي او شفا اچولی نو قدرمندو دا تاسو رابطه کول غواړئ زه په سکرین باندې د نمبر هم ورکوم که داسې خواهشمند حضرات چې هغوی ته ځان پوهیئ یا دوی نه مشروم علي نو دا د دوی فارم دی ډسټرکټ نوشهره کې بانډه ملا خان ویلیج دی دا کلی دی تارو جبې نه تقریبا 4-5 کیلومیټر کې د فاصله کې دا کلی دی او د دوی دا فارم دی هلته نو تاسو دوی سره رابطه کولی شئ زه په خپل سکرین هم ورکوم او دوی به خیر ته زباني هم وایي چې زما دا نمبر دی او دوی سره څوک کنټیکټ کول غواړي څوک خواهشمند حضرات چې دا فارم هغوی هم فارم جوړول غواړي یا دا دوی نه اخلي نو دوی سره رابطه کولی شي خپل موبایل نمبر ورته ووایي ثاقب 0312966646 دا زموږ کنټیکټ نمبر دی او هر ټایم آن وي انشاءالله هر ټایم اویلیبل وي چې کال کولی شي ټیک شو ډېره مهرباني تاسو هم کته زه به خیر بیا هم په خپل سکرین باندې ورکړم نو قدرمند امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي خپل قربا محمد ندیم له اجازت ورکوئ د الله په امان